زما نوم امداد خان دی. زه ریسنټلی دلته کې ایز ا ایکسچینج شپقدر پوسټ شوی یم او موجوده د ملک د بجلی بحران هر سړی دی نه واقف دی چې په ملک کې د بجلی د تیر شوي څو کالو نه ډېر شدید بحران دی. دې کې د بجلی ریټونه هم ورځ تر ورځه زیاتیږي او د دې وجه دا صرف نه ده چې یاره دا د یو بل په وینا باندې د بجلی ریټونه زیاتیږي. اصل مسله ده د بجلی بحران چې کوم جوړ شوی دی نو دې کې ټول نه غټ فیکټر یو دی دا د غلا، یعنی چې بجلی جوړیږي په ملک کې کمه او استعمال زیات دی او چې کومه بجلی استعمالیږي د هغې 50% پیمنټ راځي او 50% یې خلک همداسې یوز کوي. نو د دغې وجې چې دی بیا چې کوم زمونږ پلانټونه دي هغې ته پیمنټ نه کیږي نو حکومت باندې مې یو برډن جوړ دی. تقریبا 1600 ارب روپۍ چې دی دا د کال دا ټول ډسکوس چې دی دا خساره ده. نو آلموسټ چې دی دې خسارې کمولو دپاره ګورنمنټ مجبورا یو سټپ واخیستو چې دا کومه غلا کیږي نو د دې چې دی مخنیوي وشي او دې دپاره چې دی په ټول ملک کې بیک وقت بلا تفریق که هغه هر سړی دی هر دغه سره تعلق دی پارټۍ سره یا د هرې دغه نه دی نو هغې بلا تفریق دا یو اپریشن شروع کړو. نو دغه اپریشن مد کې چې دی په شپقدر کې هم اپریشن شروع شو. دې کې مونږ د تیر شوي 4-5 ورځو نه اپریشن ښه کامیابۍ سره روان دی. د نورو میډیا په دغه باندې ما عوامو ته یو ریکویسټ کړی ډېر خلک خو زمونږ دغه اپریشیټ کوي ډېر نه اپریشیټ کوي. هغه خو د هر سړي خپل یو ذمہواري ده چې څوک دا په ښه نظر دې ته ګوري یا که په بد نظر ورته ګوري. کې زیات په نه کېږي دلته خبره په سزا باندې بالکل ټیک هم ده. د دې به انشاءالله مخنیوی کوو. دلته به انشاءالله موږ شفلنګ کوو. کم میټر ریډران دي څوک پکې انوالو دي زه خو عوامو ته بیا بار بار وایم راکړئ موږ له هغه نومونه خفیه طور راکړئ. نو انشاءالله داسې چې د کالي بیډیا چې کوم په زموږ په دې ډپارټمنټ کې د ډپارټمنټ ساخت خرابوي عوامو لپاره مشکلات جوړوي دغه خلک په انشاءالله موږ د دې ځای نه چې دی فارغ وو. او بله چې کوم تاسو خبره وکړه چې د چا 15,000 راځي او د چا یو سړی داسې چې هغه خپل میټر الله ته ګوري وي چې یاره زما مونځ نه کېږي زما چې دی بچو باندې زه حرامه نه خورم هغه بالکل میټر له ګوتې نه وړي. او بعضې چې تاسو د سیګانو والا خبره وکړه نو ډېر خلکو میټرو کې هم ګوتې والي دي یوازې نه چې زما میټر ریډر ورسره میلاو دی. نو ډېر خلک پکې داسې هم شته چې هغې پټه غلا کوي میټر به یې لګولي ورسره شاته نه کونډه راوستي. نو انشاءالله د دې مخنیوی به کوو او ستاسو مرسته چې موږ سره پکې شامل وي. ګورئ دې کې ډېر فیکټرز دي که نه زمونږ که وګورئ نو موږ سره په دې ټایم کې په پیسکو کې 16,000 ویکنسیانې دي. یعنی زمونږ کنزیومران چې دی لکه نن نه که 15 کاله مخکې وګورو نو لکه 10 لاک او موږ سره چې دی سټاف چې و هغه ټایم کې و 28,000. اوس زمونږ کنزیومران وګورئ مثال کې طور په 50 لاک ته لاړه نو زمونږ سټاف 28,000 په کار و چې زمونږ سټاف یې 56,000 نو موږ سره اوس سټاف چې دی 12 او 13,000. نو زمونږ لاینمین زمونږ میټر ریډر او زمونږ چې کوم لاین سوپرډنټ دی هغه خواران فالټ ته هم نه رسي چې فالټ اټینډ کړي. نو د یو سړي کونډه کوزول دغه پراپر ریډینګ اخیستل دغه ټول فیکټرز دي. دویمه لاین آرډر سچویشن په ملک کې دومره خراب شوی دی چې اول زه ډېر ځایونو کې ما لیدلي چې زما میټر ریډر یا لاینمین د چا سم ریډینګ یې مري د مرۍ نه ونیسي چې یاره بس دلته بیا ریډینګ له مه راځه ولې چې دا بل موږ نشو برداشت کولی او دا نشو برداشت کولی. نو دغه ټول فیکټرز دي پکې او دې لپاره چې دی موږ هم د ګورنمنټ اف پاکستان یو اداره ده نو موږ هغې اون کوي او هغې به موږ له انشاءالله سیکیورټي راکوي او دغه ټول وجوهات دي چې عوام وایي چې وابډه فیل شوه. اصل کې وابډه فیل نه ده خو موږ سره چې دی ریسورسز ډېر لیمیټډ شو. په عوامو ته زه دا ریکویسټ کوم چې زه هم یو پښتون یم دا هم زما وروڼه دي که دې کې غریبانان دي که دې کې مالداره دي که دې کې میډل کلاس دي. نو زه دې ته وایم چې اوس حالات ډېر زیات مختلف دي. دې وابډه کې زه 14-15 کالو نه نوکري کوم ډېر ټایمونه ما داسې کتلي دي څنګه چې ملګري تپوس وکړه اپریشن به شروع شو بیا به بند شو. اوس چې دی د ګورنمنټ پاکستان دې ته یو کار ویلی دی چې دا غلا ختمول غواړي ځکه چې دا ټیرف دې کمول کوي دا ټیرف په دې کموي. نو زه دې ته وایم چې رضاکارانه طور باندې دا کونډې کوزې کوي راشئ او دا څه چې ستاسو مسلې دي چې موږ تاسو له حل کړو او که نه تاسو وایئ چې دا غلاګانې به وي دا نو دا
که زه یم او که نه یم بل به راځي خو دا اپریشن چې دی دا به نه بندېږي دا به جاري وي